Exercise number 4.2. Resolve the following fractions into partial fractions. The exercise number 4.2 ne چې کوم مخکې exercise مونږ وکړو exercise number 4.1 پاغه کې چې کوم سوالات مونږ لرا کړو په دوه کیسه باندې او د دغه نه مخکې چې کوم مونږ هغه سٹارټ کې لیکچر کړو پای کې مونږ دا خبره کړو مونږ ټوټل چپټر چې کوم خلاصو مونږ ویډیو نو exercise number 4.1 لږ سوالات کمپلیټ شو پاغه څنګه اولنی 15 سوالات چې دی هغه په سباندې چې داغه هغه قسمه fractions چې داغه په denominator کې با non repeated linear factors وو داغه په denominator کې بسو non repeated linear factors وو بیا ورپسې چې کوم 15 سوالات مونږ وکړل شپږم اوم اتم نهم او لسم داغه په denominator کې با repeated linear factors وو linear factors وو خو repeated وو صحیح ده راغله به proper fraction صحیح ده دلته کې اوس چې دا کوم fractions مونږ راکې د دې په ډینامینیټر کې اول خو ټوټل په دې کې لس کوېسچن دي صحیح ده نو اولنی 15 سوالات چې کوم دي د دې په ډینامینیټر کې با نان ریپیټډ کوادریټک فیکټرز وای کوادریټک لینیر باندې ښه نان ریپیټډ کوادریټک فیکټر لینیر په کوم راځي خو لکه ایکسترا خبره اوسه د کوادریټک راځي لینیر خبره لینیر مو پیژندل لینیر به څنګه سالف کوو کنه نو دې په ډینامینیټر کې با نان ریپیټډ کوادریټک فیکټر د اولنی 15 او د ورپسې 15 شپږم اوم اتم نهم لسم داغه په ډینامینیټر کې با ریپیټډ کوادریټک فیکټرز خبره باندې پوه شئ طریقې کار به سي هغه طریقه را کوم چې مونږ مخکې ویل خو البته به دې چلو چې لاندې په ډینامینیټر کې مونږ لینیر لیکو چې لاندې په ډینامینیټر کې مونږ لینیر لگاو نو بره به مونږ کانسټنټ ا لگاو وز دلته کې لاندې په ډینامینیټر کوادریټک ته نو کوادریټک د لپاره ببره لینیر لګاو کانسټنټ منه لګاو لینیر د لپاره کانسټنټ لګي د کوادریټک د لپاره لینیر لګي د کیوبیک د لپاره کوادریټک لګي دا شانتي 4 ټرم د لپاره 3 نو یو کم لګي صحیح ده یو ډیګری شته به کم لګي دغه شانته وګورئ ځم په طریقه باندې پوه کړئ چې دا څنګه سالف کیږي 1 over x into x square plus 1 دا په خپل ځای باندې ولیکو اول بدل ته کې لاندې دا x ته دا x ولیکو پلس دلته کې دا x square plus 1 دی دا ولیکو لاندې لینیر دی برابر سولو کانسټنټ صرف به ا ولګو خبره باندې پوه شو لاندې کوادریټک دی برابر سولو bx plus c اوس مې ته وی لینیر باندې لینیر چې دې په دې شکل کې ویریبل باندې لا پاس ایکسپوننټ 1 راغلی او کانسټنټ چې دا غي باندې ویریبل باندې لا پاس ایکسپوننټ 0 راغلی مثال ته دلته کانسټنټ 0 دی x ته x دا x ته په x باندې لا پاس 0 راغلی x to the power 0 د 1 برابرۍ په هر شي چې پاس 0 راشي دا 1 برابرۍ نو دا a زدي چې کړم چې a x to the power 0 ولی x to the power 0 د 1 برابر دی a له 1 کې ضرب ورکو واپس تیسره راځي a تر راځي دیو ته به اکویشن نمبر 1 اوس موږ له کار څه دی د a b c ویلیوز معلومول چې معلومه کو په دې کې ولګو دا شی چې دا وسال شي خبر باندې پوه شئ نو اول بدلته کې څنګه چې موږ الته کې د چل کوو چې ملټیپلای کوو بس دا را دي شي چې دلته کې دا کمی وي دا موږ دوه طرفونو ته ضرب کوو کنه دا شندل ته هم ضرب کوو ملټیپلای x into x square plus 1 to both sides دا دې دوه طرفونو ته ضرب کا دې طرف ته چې x into x square plus 1 ضرب شي دا به کټ شي د سره دلته به صرف څه باندې شي 1 اخوا د a سره a ته چې x into x square plus 1 ضرب شي دا x پر x سره کټ شي د به صرف څه باندې شي x square plus 1 پلس دا په خپل ځای bx plus c چې دا په خپل ځای باندې ولګیدو دته چې دا x into x square plus 1 ضرب شي دا x square plus 1 بر x square plus 1 سره کټ شي دا به صرف څه باندې شي x په پاتې دي ته به equation number 2 دا شو equation number 2 1 په خپل ځای باندې دا a چې په x square کې ضرب ورکړي دا به شي ax square plus a په 1 کې ضرب ورکړي دا به شي a plus bx چې په x کې ضرب ورکړي دا به شي bx square plus bx c چې په x کې ضرب ورکړي دا به شي cx 1 په خپل ځای سکويرونو والو سم مخکې لیکو ax square plus bx square plus cx یا به x والو لیکو ها plus cx plus a اوس کدا دلته وګورئ دلته کې دا ونه کې څه کامن دی x square دا بار ته وځي دا plus cx په خپل ځای plus a هم په خپل ځای باندې دلته اوس وګورئ ګوره دلته x square شته دلته نشته دی کنه دلته د څه لیکل هم چې 0x square دا یو پر موږ طریقه کړل 4.1 کې وکړو صحیح ده دلته کې x سره په خوا کې c دی دلته کې x نشته دی دلته کې به د څه لیکل هم چې plus 0x او plus 1 البته a دلته کې سوري کو 1 دې ته به ویم equation number 3 کته سو ګوره دلته کې اوس بیا کا خبره ده کبه equation number 2 کې د سی ویلو ولا کوئی چې 2 0 یو ته معلوم کړي x به 0 ولا کو دا 2 به 0 شي
د a ویلو به معلوم شي هغه هم کول شي خو دلته کې د اکویشن نمبر 3 نه دا ویلو ډایرکټ معلومیږي ولې وس a ته تاسو ګورئ سیپریټ راغی جدا راغی او دلته کې سره 1 دی نو کوفیشنټس په څه کو کمپیر وکړو دلته کې به ولیکم چې comparing coefficient ګور دا څه قسم سوالات چې دی به تاسو ذهن با خپل استعماله comparing coefficients of equation 3 او سوچ پورته کوي چې اېره دینه ویلو معلوم کم کړه دینه چې کوم نه په اسانۍ سره ونه معلومیږي دینه باز نه ویلو نه معلومیږي خو باز نه ویلو د چې څومره دینه معلومیږي نه دینه نو چې کوم نه په اسانۍ سره معلومیږي هغه کو دلته کې x سکوير سره په خوا کې سره a + b او دلته کې x سکوير سره په خوا کې سره 0 برابر شي د a + b دلته کې x سره په خوا کې c دی دلته کې x سره په خوا کې سره 0 c برابر شي 0 دلته کې a دی کانسټنټ او دلته کې کانسټنټ سره 1 a برابر شي د 1 ډایرکټ به ویلو درو وته په اسانۍ سره وته کنو د a او د c ویلو ډایرکټ وته و د b ویلو معلوم مسچل وکړو پټ وکړو د a په ځای باندې 1 0 په خپل ځای د a په ځای 1 دا به شي 1 + b 0 په خپل ځای دا +1 دی خو -1 به شي اخو به صرف څه باندې شي b 0 - 1 نه -1 راځي -1 به برابر راشي د b د a b c ویلیوز چې درې وانه راوته was دا چې کوم د a b c ویلیوز راوړو درې وانه put a is equal to 1 b is equal to -1 c is equal to 0 in equation دا به کوم equation کې put کو equation number 1 equation 1 چې هغه څه دی هغه 1 over x into x square plus 1 is equal to a divided by x plus bx plus c divided by x square plus 1 د a په ځای باندې دلته کې ولګاوه 1 لاندې شو x plus د b په ځای باندې دلته ولګاوه -1 x ته x ولګاوه plus د c په ځای باندې ولګاوه 0 لاندې براشي x square plus 1 1 over x په خپل ځای plus په خپل ځای -1x نسره دي مطلب -x راغی -1x یا -x -x سره ځکه جمع کې 0 -x دی واپس راځي لاندې براشي x square plus 1 د دې نه دا 1 over x په خپل ځای باندې پلس او ماینس شي ماینس دا براشي x over x square plus 1 دا د هغه طرف سره روان دی 1 over x into x square plus 1 دا روان دی دا فریکشنز چې هغه راوتل دا دوه فریکشن شو دا شو کوېسچن نمبر 1 صاف دا دی انسر راځي دی باندې پوه شئ x plus 1 divided by x minus 1 into x square plus 3 هغه طریقه دا کوم چې په کوېسچن نمبر 1 کې مونږ وکړه x square plus 3x plus 1 دا په خپل ځای ولیکو لاندې ولیکو x minus 1 into x square plus 3 دا بولی دا برابر راشي د 100 دلته کې با اول د چل وکړو اول بدلته کوله کو لاندې دلته کې سره لینیر فیکټر x minus 1 دا بولګو پلس دلته کې بولګو سو x square plus 3 دلته اوپر ولګي a دلته کې بولګي سو bx plus c دې د بسو اکویشن نمبر 1 دې باندې پوه شئ وسو ملټیپلای کو ملټیپلای بکو x minus 1 into x square plus 3 to both sides one طرف تبا x minus 1 into x square plus 3 چې دا به ضرب کو دې درته چې x minus 1 into x square plus 3 ضرب شي دا به شي پاتې شي دلته کې څه شي x square plus 3x plus 1 دلته دا a چې دا په خپل ځای باندې x minus 1 into x square plus 3 دا ضرب شي x minus 1 x minus 1 سره کټ شي لکه صرف څه باندې شي x square plus 3 دا plus bx plus bx plus c دا په خپل ځای باندې دته چې x minus 1 into x square plus 3 ضرب شي x square plus 3x square plus 3 سره کټ شو لکه صرف څه باندې شو x minus 1 دې ته به equation number 2 دا شو equation number 2 was x square plus 3x plus 1 دا په خپل ځای a له x square کې ضرب ورکړي دا به شي ax square plus a له 3 کې ضرب ورکړي دا به شي 3a plus bx له x کې ضرب ورکړي دا به شي bx square plus bx plus او minus bx له minus 1 کې ضرب ورکړي دا به شي bx plus c له x کې ضرب ورکړي دا به شي plus cx او plus او minus c له 1 کې دا به څه شي c به شي دلته دا x square plus 3x plus 1 په خپل ځای باندې دلته به چل وکړو ax square به وکړو د سره په خوا کې plus bx square بیا x ونواله minus bx بیا plus cx بیا لاست کې plus 3a minus c وس
په دې دوانو کې کامن سره a plus b نه کامن بار ته د دې دوانو نه بار د x سکوير وته نو څه پاتې شو a plus b پاتې شو دلته کې پلس ماینس b پلس c پاتې شو چې کله ته مونږه کامن وباسو x ته بار ته وباسو او پلس 3a ماینس c دا په خپل ځای باندې دلته کې د x سکوير سره په خوا کې دلته کې څه لیکل چې 1 دا به شي 1x سکوير پلس 3x پلس 1 دې ته به زه اکویشن نمبر 3 اوس دلته کې د 3a ماینس c دوه ویلیوز نو بای کمپیرینګ کوفیشنت باندې دیٹ از بڑا اسانه سره نه معلومیږي ډایرکټ نه معلومیږي دې د بار وچر کو په اکویشن نمبر 2 کې با د x په ځای د سین سره لګو چې 20 کې یو راته معلومای تاسو خیال وکړئ x په ځای کدن ته کې 1 ولګم د 1 ماینس 1 0 شي 0 چې د مکمل شي سره ضرب دا مکمل 0 کې د a ویلیو به معلومه کی صحیح ده د لیک بولی کوم چې put x is equal to 1 in equation 2 په equation 2 کې د x په ځای 1 put کړئ equation نمبر 2 دا دی دلته x سکوير دی دلته کې 1 دا به شي 1 سکوير پلس 3 د x په ځای باندې 1 پلس 1 په خپل ځای a په خپل ځای باندې دا به شي 1 سکوير پلس 3 او پلس b په خپل ځای باندې د x په ځای باندې 1 او پلس c په خپل ځای باندې دلته کې د x په ځای باندې 1 او ماینس 1 1 سکوير نه 1 راځي پلس 3 1 ځا 3 پلس 1 په خپل ځای باندې دا a په خپل ځای باندې 1 سکوير نه 1 راځي دا به شي 1 پلس 3 پلس b له پور کې دا به شي b پلس c به شي او 1 ماینس 1 سره راځي 0 1 پلس 3 پلس 1 1 پلس 3 4 پلس 1 5 5 په برابر راشي a په خپل ځای باندې 1 پلس 3 سره راځي 4 پلس b پلس c چې په 0 کې ضرب ورکړي دینه سره راشي 0 5 په خپل ځای باندې a او 4 کې دا به شي 4a 0 سره جمع کړئ راځي 4a ته واپس راځي 5 په خپل ځای باندې 4 د a سره په ملټیپلیکیشن کې راځي د فورورډ ډیویژن ته بچین شي نو د a ویلیو براشي 5 ډیوایډ بای 4 was دا یو ویلیو راوته د a 5 ډیوایډ بای 4 باقی ویلیوز معلومه باقی ویلیوز چې هغه د a ویلیو معلومه شو نو کمپیرینګ کوفیشنت کول شو د اکویشن نمبر 3 کوفیشنټس په موږ کمپیر کو دا باقی ویلیوز چې په دې طریقه سره معلوم د لګي بولی کما چې بای comparing coefficients of equation 3 د equation 3 coefficients compare کړه په equation 3 کې دلته کې د x سکوير سره په خوا کې a plus b دی دلته کې د x سکوير سره په خوا کې a plus b دی اخوار x سکوير سره 1 په equation 3 کې دلته کې د x سره په خوا کې minus b plus c دی minus b plus c د x سره په خوا کې دی دلته کې د x سره په خوا کې سره 3 په equation 3 کې دلته کې د a b c په دې نه معلومیږي ها دیبل ته څه ضرورت نشته 3a - c مرا دې ضرورت نشته خال ته کې د a ویلیو معلومه ده دلته کې به د a ویلیو چې د هغه ولګم صحیح ده نو put a is equal to a ویلیو څه ده 5 ډیوایډ بای 4 دلته 5 ډیوایډ بای 4 1 په خپل ځای د a په ځای باندې 5 ډیوایډ بای 4 پلس b وشي 1 په خپل ځای پلس 5 ډیوایډ بای 4 ده اخوړې دا به شي ماینس 5 ډیوایډ بای 4 دا برابر شي د b د لاندې 1 د 4 السیم والا 4 جری ته ضرب شي دا به شي 4 ماینس 5 په خپل ځای دا به شي b 4 minus 5 plus راځي minus 1 دا به شي minus 1 over 4 دا څه برابر راغی د b ویلیو رااله minus 1 over 4 مو د c ویلیو معلومه 3 په خپل ځای باندې minus په خپل ځای د b په ځای به څه ولګو د b ویلیو معلومه شي minus 1 over 4 او plus c په خپل ځای باندې 3 په خپل ځای باندې minus او minus plus دا به شي 1 over 4 plus c 3 په خپل ځای plus 1 over 4 د اخوړې minus 1 over 4 به برابر راشي سو د c د دې د لاندې 1 دی نو 4 به السیم ورم دا 4 جری ته ضرب شي دا به شي 12 minus 1 is equal to c 12 minus 1 سره راځي 11 ډیوایډ بای 4 به برابر راشي د سو د c د a ویلیو هم راوته د b ویلیو چې دا هم راوته او د c ویلیو چې دا هم راوته اوس په د a ویلیو سوا د a ویلیو د لګم پټ کړل 5 ډیوایډ بای 4 د a b c چې دا کوم ویلیوز دي دا په اکویشن نمبر 1 کې پټ کړو پټ a is equal to 5 divided by 4 b is equal to minus 1 over 4 c is equal to 11 divided by 4 دا په equation number 1 کې پټ کا د a په ځای ولګاو 5 divided by 4 لاندې x minus 1 ولګاو پلس د b په ځای باندې ولګاو minus 1 over 4 x ته وسره x ولګاو پلس د c په ځای باندې 11 divided by 4 او لاندې بسره شي x square plus 3 دا په equation 1 کې پټ 5 بر په خپل ځای لاندې 4 ولګاو دا به شي x minus 1 پلس او ماینس
دا دلته کې بس پلس ولګو. ها د دې دوه نه د پورونه چې دا به څه ولګو د دوه نه پور لاندې ولګو x سکوير پلس 3 ولګي برابر سیب څه ولګي 1x ماینس 1x او پلس 11 برابر سیب دا ولګي ماینس 1 چې په x کې ضرب ورکړي دي نو سره راځي ماینس x راځي دا به شي ماینس x پلس 11 او لاندې 4 انټو x سکوير پلس 3 او دې خوا دا روان دي x سکوير پلس 3x پلس 1 لاندې دې راغلی دی x ماینس 1 او x سکوير پلس 3 دا په خپل ځای باندې انسر شي که صحیح دی x ماینس 11 دی بیا دلته کې ماینس بار ته وتی دلته کې ماینس بار ته ایستل ها دلته کې چې ماینس بار ته وباسي بیا دې لیکلی شي 4 انټو x ماینس 1 دا ماینس دلته بار ته راوباسي نو دا ماینس مطلب دا دی چې دا ماینس ولګي دا x پلس کو صحیح ده خبر باندې پوهیږي دا ماینس دلته کې بار ته راغی مطلب ماینس او ماینس شي پلس دا بس پلس شي کنه او ماینس او پلس شي ماینس دا به شي x ماینس 11 ډیوایډ بای 4 انټو x سکوير پلس 3 اوره ماینس x سره ضرب شي ماینس x بشي ماینس 11 سره ضرب شي پلس 11 بشي واپس دا واپس راځي دا باندې صحیح ده دا راغی انسر دا شو په ایکسرسایز نمبر 4.2 کې کوېشن نمبر 2 کوېشن نمبر 3 دا څنګه سالو کیږي اول با د خپل ځای ولیکو 2x + 1 ډیوایډ بای دا x - 1 چې صرف مخکې لیکم څه مسله نه کوي او x سکوير + 1 چې وروسته لیکم دا برابرۍ دلته کې وس یو په ډینامینیټر کې به یو ولیکم x - 1 او بل کې پلس لګي دلته کې کوادریټک دی نو دا په ډینامینیټر کې x سکوير + 1 ولیکم خو برابر د څه راځي bx + c راځي که چېرته مثال د دې د a وینو هغه ته bx + c صحیح ده دې ته به وایم ایکویشن نمبر 1 وس په دې نه پس چنو کو ملټیپلای وکړو ملټیپلای x - 1 into x square + 1 2 both sides دوه طرفونو ته به ضرب دې طرف ته چې ضرب شي x - 1 x square + 1 دا به کټ شي دلته به صرف پاتې شي 2x + 1 = دا a بخپل ځای باندې دا x - 1 دې ته ضرب شي x - 1 د سره به دا ورګي ساده خبر د a سره ورګي x square + 1 او د دې bx + c والا سره به د a هغه ولګي bx + c سره به ولګي x - 1 دې ته به ایکویشن نمبر 2 ودلته کې دا 2x + 1 دی دا په خپل ځای باندې ولګېدو a له په x سکوير کې ضرب ورکړي دا به شي ax سکوير پلس a له په 1 کې دا به شي a پلس bx له په x کې دا به شي bx سکوير پلس bx له په پلس ماینس bx له په 1 کې دا به شي bx او پلس c له په x کې دا به شي cx او پلس او ماینس c له په 1 کې دا به شي c bx دا به شي -bx او پلس cx - c 2x + 1 په خپل ځای باندې دا سکويرونه ور مخکې لیکو ax سکوير پلس bx سکوير -bx پلس cx پلس a - c دلته کې وسه دلته کې په دې ځای کې کدا خیال وکړئ د دې دوه نه بار ته وباسم سو x سکوير دا شان دلته کې د دې دوه نه بار ته سوځي x او لاست کې a - c پاتې شو دلته x سکوير نشته د سری کله چې 0x سکوير دا به شي پلس 2x او پلس 1 دیو ایکویشن ته وایي ایکویشن نمبر 3 وس دلته کې a - c 2 دي صحیح ده او دلته کې هودا قشانتي 2 دي نو د دې وجه نه په ایکویشن نمبر 2 نه مخامخ یو ویلو چې دا معلومول غواړي په ایکویشن نمبر 2 کې د x په ځای 100 لګو مثبت 0 شي یو دي معلوم شي د x په ځای چې په 1 ولګو منو دا دغه کېږي 2 0 کېږي یو دي معلومي نو put x = 1 in equation 2 په ایکویشن نمبر 2 کې د x په ځای 100 لګو 1 دا 2 په خپل ځای باندې د x په ځای بولګه 1 + 1 په خپل ځای باندې a په خپل ځای باندې د x په ځای باندې 1 دا به شي 1 سکوير + 1 په خپل ځای باندې پلس b په خپل ځای باندې د x په ځای باندې دلته کې 1 + c دلته به شي 1 - 1 2 1s are 2 + 1 = a په خپل ځای باندې 1 1s are 1 + 1 plus b 1s are b دا به شي پلس c 1 - 1 سره راځي 0 2 + 1 راځي 3 a په خپل ځای باندې 1 + 1 سره راځي 2 پلس b + c له 0 کې ضرب ورکړي دینه سره راځي 0 3 به برابر راشي a له 2 کې ضرب ورکړي دینه سره راځي 2a 3 په خپل ځای باندې 2 د a سره بس کې په ملټیپلیکیشن کې د خورل ډیویژن ته بچین شي 3/2 بر سره برابر راشي د a ویلیو سره وتا 3/2 د a ویلیو راوته وس موږ سو کو ایکویشن نمبر 3 کې به سو کو کمپیرینګ وکړو کوفیشنټس کمپیرینګ وکړو صحیح ده یو ویلیو معلومه شو بس دا یو کافی د الان سره د لیکوري چې کمپیرینګ coefficient
ऑफ इक्वेशन 3 इक्वेशन नंबर 3 कोएफिशिएंट्स कंपेयर का इक्वेशन नंबर 3 کې دلته a plus b د x سکوير سره بخوا کې a plus b د دلته او دلته کې د x سکوير سره بخوا کې 0 ده دلته کې د x سره بخوا کې minus b plus c ده او دلته کې د x سره بخوا کې 2 ده a b c د دې نه راوځي د دریم تر سره ضرورت نشته چې بس دې a b c راوځي بس دا خبره ټیک ده خبره باندې پوه د a ویلیو راوتی رسو 3 over 2 نو فوټ په کم د a په ځای باندې سو 3 ډیوایډ بای 2 نو 0 په خپل ځای باندې د a په ځای باندې ولګو 3 over 2 plus b بشي 0 په خپل ځای plus 3 over 2 د اخوړ minus 3 over 2 بشي دی خو به سبا دي شي b 0 minus 3 over 2 نسر راځي minus 3 over 2 اخو به سبا دي شي b د b ویلیو معلومه شو minus 3 divided by 2 د b ویلیو minus 3 divided by 2 چې دلته پټ کوم د c ویلیو پر راوځي د لیک وری کوم چې پټ b is equal to minus 3 divided by 2 نو 2 بخپل ځای باندې is equal to بخپل ځای minus د b په ځای باندې بسول کوم minus 3 divided by 2 plus c 2 بخپل ځای باندې minus او minus plus دا بشي 3 divided by 2 plus c 2 بخپل ځای باندې plus 3 over 2 دی خو minus 3 over 2 بشي اخو به سبا دي شي c ریټور لاندې 1 دی 2 د 1 HCM والے 2 راځي 2 جدي ته ضرب شي دا بشي 4 minus 2 جدي ته ضرب شي دا به 2 2 سره کټ شي دا به 3 پاتې شي دغه پاتې شي c 4 minus 3 نه راځي 1 نو 1 over 2 برابر راشي د c the c value سره 1 over 2 the a value 3 over 2 the b value minus 3 over 2 the c value 1 over 2 was دا چې کوم د a 3 over 2 value د b minus 3 over 2 او د c 1 over 2 دا values براولم په equation number 1 کې به put کوم دلته کې بولې کوم چې put a is equal to 3 over 2 b is equal to minus 3 over 2 او c is equal to 1 over 2 in equation 1 equation 1 کو put کو ګور equation 1 کې a د a په ځای باندې ولګو 3 over 2 لاندې بولېږي x minus 1 plus b د b په ځای باندې ولګو minus 3 over 2 x ته x ولګو plus د c په ځای باندې 1 over 2 لاندې به هول ولګي x square plus 1 بر 3 دا 2 چې لاندې ولګو into x minus 1 بشي plus بر بشي minus 3x او plus 1 بشي او لاندې بعد دا ټول باوند نه ټول واستو لاندې ولګو دا بشي x square plus 1 صحیح ده او هغه طرف نه دا روان دی 2x plus 1 divided by x minus 1 into x square plus 1 دا fractions رالو کتاب والا اکثر انسر اخوا دی خوا کوي 3x minus 1 کې لیکل هم ټیک دی سم مسله نه کې بیا دلته minus بار ته ایستي صحیح ده دا انسر ټیک ده question number 4 minus 3 divided by x square into x square plus 5 دلته وڅ څنګه چل کو اول بعد دا minus 3 په خپل ځای ولیکو لاندې دا x square چې دا په خپل ځای باندې into دا x square plus 5 دا هم په خپل ځای باندې دا وڅنګه کو وس وکړي لاندې دلته کې دا x square شو او plus ولیکا او دلته کې شو x square plus 5 لاندې کوادریټک دی برابر سره راځي لینیر دلته کې راځي ax plus b لاندې x square plus 5 دی کوادریټک دی برابر سره راځي لینیر دلته کې راځي cx plus d دې ته به equation number 1 دا شو equation number 1 وسپا ملټیپلای وکړو ملټیپلای x square into x square plus 5 to both sides دوه طرفونو ته x square into x square plus 5 ضرب دې طرف ته چې x square into x square plus 5 ضرب شي دغه پاتې شي minus 3 دې طرف ته چې x square into x square plus 5 کټ شي x square by x square سره کټ شي د سره بر دا بولېږي نو ax plus b بولېږي او د ax plus b سره بولېږي x square plus 5 plus cx plus d دا خپل ځای باندې د د سره چې x square plus x square into x square plus 5 ضرب شي x square by x square سره کټ د سره دا ولېږي مطلب د سره دا ولېږي مطلب x square بو سره ولېږي اړې باندې پوه شئ دې ته به equation number 2 و دې طرف ته دا minus 3 په خپل ځای باندې ax نه چې x square کې ضرب ورکړي دا به شي ax cube ax نه چې 5 کې ضرب ورکړي دا به شي 5ax b نه چې x square کې ضرب ورکړي دا به شي bx square او plus b نه چې 5 کې ضرب ورکړي دا به شي 5b plus cx نه چې x square کې ضرب ورکړي دا به شي cx cube plus c plus d نه چې x square کې ضرب ورکړي دا به شي plus dx square
کیوب والا به مخکې ولیکو ax کیوب د دې سره په خوا کې ولیکو پلس cx کیوب بیا پس سکویر والا دا بشي پلس bx سکویر ولګید بیا بشي پلس dx سکویر بیا بشي x والا بیا بس ولګید پلس 5ax بل x والا پکې نشته دی بیا بس په اخر کې کانسټنټ ولګي پلس 5b دا کانسټنټ چې دا ولګي دې پورې پوه شئ د لګ دې خو سره ماینس 3 اوس که تاسو وګورئ په دې باندې کې یو شان چې هغه x کیوب دی نه دې باندې به x کیوب چې هغه بار ته وځي د لګ پاتې شي a پلس c دې باندې به سکویر بار ته وځي د لګ پاتې شي b پلس d او x سکویر به بار ته وځي او دلته کې پلس 5ax چې دا په خپل ځای باندې او اخوا پلس 5b هم په خپل ځای باندې ټیک ده دی خو ګوره کیوب پورې تللی دی نو دا هم تر کیوب پورې بوزي دلته کیوب نشته دلته به دې لیکل هم چې 0x کیوب پلس سکویر هم نشته 0x سکویر پلس x هم نشته پلس 0x ماینس 3 شته نو صرف ماینس 3 مو دا مې ځان نشم صحیح دې ته به ایکویشن نمبر 3 اوس دلته کې خپه غور سره کتا سو ګوري لک سوچ کول پکاري به داسې قسم سوالاتو کې یو خدای طریقه راته ایکویشن 2 کې دا وزل کې سلور دي a b c d سلور دي درې به 0 کول غواړي یو به معلوم غواړي یو طریقه خدای را د x په ځای باندې سی ویری ولګو چې پاره کې 3 0 شي او معلوم شي د شن کول شي او د ایکویشن نمبر 3 ته کوم وګور کمپیرینګ کوفیشنټ ډېر په اسانۍ سره راوځي صحیح دلته مزوري کوم چې کمپیرینګ کوفیشنټس پس کو کمپیر دلته کې x کیوب سره په خوا کې 0 دی اخوا سره a پلس c دلته کې د x سکویر سره په خوا کې 0 دی اخوا سره b پلس d دلته کې د x سره په خوا کې 0 دی اخوا سره 5a دلته کې د ماینس 3 دی او اخوا سره 5b اوس ګوره a پلس c دو ویلو دا خو نشي معلومولی b پلس d ډایرکټ نشي معلومولی دا اوس یو ویلو ده دیز نمبر a معلوم کو دیز نمبر b معلوم کو دلته به a ولګو c معلوم شي دلته به b ولګو d معلوم شي صحیح ده اول د a دا ویلو معلومو a په خپل ځای 0 په خپل ځای 5 په ملټیپلیکیشن کې چې د خورو ډیویژن ته بچین شي 0 ډیوایډ بای 5 نسره شي 0 د a ویلو سره اله 0 دلته کې ماینس 3 په خپل ځای باندې 5 په ملټیپلیکیشن کې چې د خورو ډیویژن ته بچین شي د b ویلو بسره شي ماینس 3 ډیوایډ بای 5 دلته د a ویلو راوته ده دلته کې په فوټ کو د a په ځای باندې 0 برابر شي د a په ځای ولګو 0 پلس c 0 برابر شي 0 پلس c نسره د c 0 د c ویلو راوته 0 دلته په فوټ کو د b په ځای باندې ماینس 3 اوور 5 0 په خپل ځای باندې د b په ځای ماینس 3 اوور 5 پلس d په خپل ځای 0 په خپل ځای ماینس 3 اوور 5 د فورورډ پلس 3 اوور 5 بشي اخو پاتې شي d 0 plus 3 over 5 ناراضي 3 over 5 مطلب 3 over 5 برابر راغی رسو د d د a b c او د d ویلیوز چې هغه راوړل اوس دا چې کوم د a value put a is equal to 0 b is equal to minus 3 over 5 c is equal to 0 d is equal to 3 over 5 دا value ګره ټول راواله دا put کا په equation number 1 equation number 1 سو هغه دا minus 3 divided by x square into x square plus 5 is equal to ax plus b divided by x square plus cx plus d divided by x square plus 5 this should دا بخبل زي برا رواني دلته کې a په ځای باندې مسو لګو 0 دا بشي 0x plus د b په ځای باندې minus 3 over 5 لانه پاتې شي سو x square plus د c په ځای باندې 0 دا بشي 0x plus د d په ځای باندې 3 over 5 لانه پاتې شي x square plus 5 0 له x کې ضرب ورکړي دا بشي 0 plus minus minus دا بشي سو minus 3 over 5 لانه بسره شي x square 0 له x کې 0 او plus او minus minus 0 minus 3 over 5 نسره minus 3 over 5 plus 0 له x کې 0 plus 3 over 5 نسره 3 over 5 دا بشي 3 over 5 divided by x square plus 5 minus 3 برابر ولیکم لاندې با د 5 برابر ولیکم x square دا بشي 5x square بس ډایرکټ ولیکم 5x square دی خو برابر 3 ولیکم لاندې بس شي 5 into x square plus 5 دې ولیکم کا 5 ته بهر ته وباسي نو د سیمه لیکل شي چې 1 over 5 دا بهر ته وباسه د لیکل شي لیکل شي minus 3 over x square plus 1 over x square plus that plus 3 over x square plus 5
अब कना दिस नहीं दा 3 और सम बार तो बस 3 दी बार तो बस 3 और 5 बदी बार तो लेके बार शी -1 ओवर x स्क्वायर अब लेके बार शी +1 ओवर x स्क्वायर बस का आंसर लिखी दा आंसर हम टिकते दा आंसर चलिए आप हम टिकते का आंसर लिखी दा आंसर Question number 5. 3x minus 2 divided by x plus 4 into 3x square plus 1. That was solved. How does it solve? 3x minus 2 पर जब आने लाने बोले होता x plus 4 into 3x square plus 1 पर जब आने दत्ते की बाहों x plus 4 बनाने बोलेगी और अखावा प्लस दत्ते की बदले फसोलेगी 3x square plus 1 लाने लीनियर है पर वह कांस्टेंट है लेगी लाने क्वाड्रेटिक है पर वह linear bx plus c ये तो बस वो इक्वेशन नंबर 1 was पर नेक्स्ट स्टेप की वजह से सबको मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई x plus 4 into 3x square plus 1 to both sides वन रखूं तो बता जरा दे तरफ तक जरा शिता देख 3x minus 2 पादिशी दे तरफ तक शिता a सर द x plus 4 into 3x square plus 1 तरफ शिता a सर बस पादिशी 3x square plus 1 plus the bx plus c चले दा बखपाल जेबांदी दसर चदा x plus 4 and 3x square plus 1 तरफ तरीके बार शी x plus 4 दे दा बसो इक्वेशन नंबर 2 दा शो इक्वेशन नंबर 2 3x minus 2 बखपाल जेबांदी a ला 3x square के जरा वर की दा बशी 3ax square plus a ला वर के जरा वर की दा बशी a plus bx ला x के जरा वर की दा बशी bx square plus bx ला 4 की दा बशी plus 4bx plus c ला x की दा बशी plus cx और plus c ला 4 की दा बशी 4c नेक्स्ट स्टेप की 3ax square चले दा बखपाल जेबानी दा सर बखपाल को वाला plus bx square ब्या plus 4bx दा बखपाल जेबानी ब्या plus cx ब्या plus a ब्या plus 4c दा दा 3x minus 4 बखपाल जेरा रवान पद्धति बाउंड की ओशन चला x square दे लेके पास 3a plus b बात है सो x square दा plus 4b plus c बखपाल जेबानी इतना बात सो x और दा देके पास plus a plus 4c दा बखपाल जेबानी वजदा देके x square पूरा दे इधर देके जैसे 0x square plus दा पर 3x बखपाल जेबानी का minus 2 बखपाल ये तो वो इक्वेशन नंबर 3 बस कोशिश करो सीधा पा कंपेयर को शुरू दान सर की जैसे अधिक द्वारा a plus 4c ना ले ये योग इनिशियल तो देख minus 2 दे नो इक्वेशन नंबर 2 के x बजाय इसी वैल्यू वाला का चाहे हम तो 20 की यो मालूम है तो प्लस 4 है minus 4 जो वाला को दिस बता दीजिए now put x is equal to minus 4 in equation 2 equation 2 चलिए हाथ आया होते 3 बखपाल जेबानी है x पर जेबानी -4 minus 2 ला बखपाल जेबानी is equal to a बखपाल जेबानी 3 बखपाल जेबानी दा बशी -4 square plus 1 बखपाल जेबानी plus b बखपाल जेबानी दा x पर जेबानी -4 बशी plus c बखपाल जेबानी और दा -4 plus 4 बशी 3 4 दा बशी -12 -2 a बखपाल जेबानी 3 बखपाल जेबानी -4 4 दा बशी 16 plus 1 बखपाल जे plus -4 और b के बाद दा बशी -4b plus c -4 plus 4 नसरा 0 that is वो मुकम्मल that is बस की 0 that is 0 और 16 इस पर 3 की जगह 3 6 18 8 1 3 1 8 1 4 48 plus 1 बशी ये हमारे पास है सो a अब इज इक्वल टू -12 -2 नसरा -14 -14 में बराबर राशि a और 48 plus 1 नसरा 49 सही है और प्लस दा 0 चले दा दे सर जमे को वापस दिया -14 में बराबर राशि a ला 49 की जगह पर की देना है 49a a ला जो 49 की जगह पर की देना सर 49a बस जी -14 ला 49a बराबर 14 बखपाल जे दा 49 को मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉरवर्ड डिवीजन द बचेशन -14 14 divided by 49 बस बराबर है a वन चलिए आप उस 7 पर टेबल बानी की 7 7 दा 49 7 2 दा 14 -2 divided by 7 दा वैल्यू बराबर है सो the a value वाला -2 divided by 7 was the a value मालूम है शुरू में दा बाकी वैल्यू सीधे दा की मालूम है कि equation number 3 says so coefficients compare you comparing coefficients of equation
3 इक्वेशन नंबर 3 कोएफिशिएंट्स कंपेयर इक्वेशन 3 की दे x स्क्वायर सर बखवा के 3a plus b दे दर्द के द x स्क्वायर सर बखवा के दे 0 द a वैल्यू बदलता है वो द b वैल्यू मालूम है दर्द के द x सर बखवा के 4b plus c दे दर्द के द x सर बखवा के दे 3 اخر كم b ویلو چې معلوم کړي دلته موږ له c ویلو معلوم شي اول خو د b دا ویلو معلومه د دې کو پټ کو د a بځای باندې -2 ور 7 0 په خپل ځای شي 3 په خپل ځای شي د a بځای -2 ور 7 او پلس b وشي 0 برابر راشي -3 2 ځار -6 ور 7 پلس b 0 په خپل ځای -6 ور 7 اخر پلس 6 ور 7 وشي دا برابر راشي د b 0 سره 6 ور 7 جمع کړئ د سره 6 ور 7 the b value barashi 6 divided by 7 was the c value मालूम होता है कि वो पुट को the b बजे बांधी 6 over 7 3 वो बराबर राशि 4 the b बजे बांधी 6 divided by 7 plus c 3 वो बराबर राशि 4 6 ज़्यादा आपसे 24 divided by 7 plus c 3 बखवाल जाए plus 24 और 7 देखो और -24 और 7 में शिदाब दे सब बराबर राशि c 7 3 are 21 minus 24 इधर ऐसा है -3 divided by 7 the c value वाला the c the a value the b value or the c value क्या मालूम है put values of a b c in equation 1 by equation 1 के the a b c values put कर equation 1 जिले the bird equation the ऊपर से बंद रहने देता रहा कुछ the ऊपर से कुछ the a बजे वाली बस हो लेगी -2 over 7 लाइन से x plus 4 ऊपर से वाली plus the b बजे वाले बस बोलेगी 6 over 7 and x बोलेगी plus the c बजे वाले बोलेगी so -3 over 7 और लाइन दी राशि 3x square plus 1 -2 over 7 दा पर जमान दे ला दा -2 बराबर लगो लाइन दा 7 ना उसका दा शी x plus 4 7 to x plus 4 plus दा 6x दिसिमोली को लाइन 7 दे plus और minus शी minus दा 3 divided by 7 और लाइन के बाद 3x square plus 1 -2 divided by 7 into x plus 4 और दा प्लस दा 6x minus 3 बराबर लगे दो लाइन के बाउंड दा 7 चिंता हम लाइन के बराबर दा उसके बाद 3x square plus 1 दायरा है आंसर दैट्स ऑल शो क्वेश्चन नंबर 5 पे एक्सरसाइज नंबर 4.2 सही अब आंसर याद